یارا دا په پارک کې څوک لوستل کوي؟ اوې زما خبره واوره، کتابونه اوچت کا او چرته بل ځای لوستل وکړه. خو موږ دلته اول راغلي یو. یاره چې کله هم دلته راشو تاسو دې ځای باندې قبضه کړې وي، موږ به هم دلته لوبې کوو. موږ د فوټبال پریکټس ته راغلي یو، تاسو سره د خپلو لوبو فکر دی. بیا څه وکړو؟ نور کوم ځای لوبې وکړو؟ موږ مور په کور کې لوبو ته نه پرېږدي. تاسو په لوبو کې وخت ضایع کوئ، موږ خو دلته لوستل کوو. موږ به دلته لوبې کوو او تاسو په خپله پاسئ. موږ دلته یو، چې سم کوئ تاسو وکئ. موږ هم نه ځو ځه. یاره داسې خو هیڅوک هم لوبې نشي کولی. مړه شور هم ډېر زیات جوړ شو. نو بیا څه وکړو؟ ګورئ موږ ته یو داسې لار کتل پکار ده چې په هغې کې هر چاته په دې پارک کې لوبو کولو حق ملاو شي. موږ به که نه ټایم سیټ کړو. مړه موږ ته د ماښام نه پس اجازت نه ملاویږي. نو تاسو ماشومان سهار په 8 بجې راځئ او تاسو په ماښام کې لوستل له راځئ. نو موږ به د ماښام په تیاري کې څنګه لوستل کوو؟ مړه دې نه خو به څه ښه لار هم وي. موږ سهار دلته لوبې کولی شو. موږ ته خو اوس هم د غنټې لپاره لوستل کول وي. موږ به د سکول نه په سر راځو. د هغې نه وروسته موږ فوټبال کولی شو. اسی دا بد خیال نه دی، دا کولی شو. ماشومانو موږ ټول په شریکه په خوشحاله سره اوسېدی شو، که چېرې موږ د یو بل د حقونو خیال وکړو.